نو ښار کې ملاوټي اشیا انتظامیه په دې کې ناکام شوې ده چې کوم د ټولو نه اهم ایشو دی هغه د ناقص خوراک په بازارونو کې د زهریله شیزونو د خرڅولو د لوکل چې کوم فیکټریانو کې تیاریږي د کارخانو کې د مرګ تقسیمولو والا کارخانې ورته زه ویلی شم نو هغه تیاریږي په دې کې پی دي په دې کې چپسونه دي په دې کې ټافیانې دي په دې کې دا کورکوري هغه چې ماشومان یې ډېر خوري او د ماشومانو خوراک دې کې ډېر زیات دی خو ورسره د لویو دپاره چې پی ماسته چای کم د هغې د لویو ضرورت دی نو هغې کې ډېر غټه پیمانه باندې ملاوټ او 2 نمبر سیزونو خرڅېدل شروع دغه وجه ده چې نن نو ښار کې شابر علاقه د دلته زلوزو سره خوا کې هغې کې مزدورانو په پټي کې پاندونه کول ګني د ګنو موسم دی د ګاڼو موسم دی نو خپل مزدوران هم راوستي وو هغه مزدورانو ځان له په پټي کې چای پخې کې هغې دپاره به یې چای راوړي هغې دپاره به یې چیني راوړي هغې دپاره به یې تورې چای راوړي او پی به یې راوړي نو هغه چې څکلي دي نو د هغې مزدورانو حالت هغه غیر شوی دی بېهوشه شوي دي او بیا دغه مزدوران په بو هسپتال ته را رسېدلي دي په بو هسپتال کې د هغې علاج نه پس موږ ته چې کوم اپډیټ وجي دا فوډ پوایزنینګ شوی نو فوډ پوایزنینګ هم زړه ماني خو دا ولې کېږي په بازارونو کې چې کوم شیزونه دې ټایم کې خرڅېږي نو هغه ناقص دي هغه ملاوټ شده دي او هغې کې زه به دا ووایم جي په بازارونو کې زهر خرڅېږي زهر پیسې هم ورکوو مونږ او واپس راله په خپلو پیسو مونږ ځان له مرګونه الو په دې بازارونو کې تاسو چای وګورئ هغې کې چې کوم 100 قسمه چای او په دې هوټلو کې چې کومې چای پخېږي نو الله دې عفو وکړي هغه خو بالکل رنګي نو او د ماشومانو دا خوراکونه په د پیو دا سلسله دغه وجه د ستاسو ګیر چاپیره په خپلو مالتونو کې په خپلو کلو کې الله تعالی دې هر څوک محفوظ وساتي خو چې خپلو علاقو کې وګورئ ګیر چاپیره نو هیپاټایټس بي مطلب د جګر مرضونه دي د ګردو مرضونه دي او د کینسر غوندې خطرناک او موذي امراض هغه د حد نه زیات هغې کې زیاتوالی راغلی دی نو دغه متعدي موذي امراض چې دي نو د هغې غټه وجه هغه همدغه خوراک کې غلط شیزونه خوړل او د غلطو شیزونو هغې خوراک کول او انتظامیه خپل فرض نه پوره کول انتظامیه په دې څه کوي انتظامیه خو بس هغې دی چې کوم کار هغې ته ملو شوی دی د مدنیاتو په صورت کې نو ټول فوکس دې ټایم کې په مدنیاتو باندې دی د عوامو د الله حافظ شي